بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. خجی پرون ګوره هغه ابتدایي خبرې او بیان هغه دغه اصطلاحات شروع کړل. په دې کې په اوله کې جز لا یتجزا نقطه چې ورته وایي، ٹھیک شو، یا زمون متکلمین علما ورته جوهر فرد وي، یا دا فلاسفه مشایین ورته جز لا یتجزا وي، ٹھیک ده، انګریزان ورته ډاټ وي یا ورته پوینټ وي، ٹھیک ده. بیا خط د هغې سره سره شعاع قطعی خط د هغې تذکره وه، او بیا پسې سطحه چاته وي، بیا پسې و چې جسم چاته ویلی کېږي، ٹھیک شوله. بیا په جسم کې دننه هغه طول عرض عمق ابعاد ثلاثه وي، جسم تعلیمي ورته هم وي، نو د هغې لږه تذکره پوهېږي بې. اوس یو دوه څیزونه دي، یو ته وایي دایره او یو ته وایي کره. یو دایره او بل څه شی کره، ٹھیک ده. و دې کتاب کې تاسو وګورئ، دایره سرکل، ٹھیک شوله، او کرې ته سپیر وایي په انګریزی کې. دائرہ جدا ایسے نقاط کا مجموعہ جو کسی معین نقطہ سے ہم فاصلہ ہو. د نقاط داسې یو مجموعه چې د یوې خاصې نقطې نه هره نقطه هم فاصله وي، یعنی هره نقطې ته چې ته ځې نو چې فاصله څه وي، یو شانتي وي. پوه شوې؟ د نقطو یو داسې مجموعه چې د هغې نقطو کې د هرې نقطې نه چې ته روان شي او یو خاصې نقطې ته ځې نو فاصله به څه وي، یو شانتي وي. دې ته وایي دایره. پوه شوې بې؟ بیا په دې کې د نقاطو دا مجموعه چې مونږ ووایي، ټیک ده، نو دې ته وایي محیط د دایرې. دې ته څه وایي؟ محیط. لکه مثال په طور داسې داسې نقطو مجموعه که نه، دا شی ته جوړ شو. پوه شوې بې؟ دا د یوې نقطې نه جوړ شوی دی دا خط که نه. د دې هرې نقطې نه چې ته راځې یو داسې ځای چې فاصله به یو شانتي وي، نو که مونږ بالفرض دا ځای مقرر کړو نو ګوره د دې ځای فاصله خو لږه ده او د دې ډېره ده که نه، دا نه، ټیک ده. بل ځای بار ته به نه وځې دننه، په دې کې بیا داسې ځای به کم یې وي چې یاره د هغې نه بالکل منځ، بالکل څه شی منځ، ٹھیک ده. نو چې دې منځ له ته راځې، د هر ځای نه چې راځې چې فاصله څه وي، یو شانتي وي. پوه شوې بې؟ نو دایره وایي د نقاطو یو داسې مجموعه چې د هرې نقطې نه یوې خاص نقطې ته راځې نو چې فاصله یو شانتي وي، چې فاصله یو شانتي وي. اوس راشه په دې کې دا مونږ چې وي د نقاطو دا مجموعه دې ته وایي محیط. دې ته څه وایي؟ محیط، ټیک ده. او ونوی چې دا خاص نقطه، ٹھیک شوله، د خاص نقطې ته وایي، دې ته وایي مرکز، دایرې مرکز، ٹھیک ده. نو چې د محیط د هرې نقطې نه ته مرکز د دایرې ته راځي نو فاصله به څه وي، یو شانتي وي، ٹھیک شوله. او دا دایره چې وي دا به سطحه وي، دا به څه وي، سطحه وي، ټیک ده. اوس کره هم بیا دقه رنګې ده، ټیک ده. او په هغې کې به ووایې چې دا دایره سطحه ده، خو دا کره سطحه نه ده بلکې دا جسم دی. دا څه شی دی؟ دا جسم دی. په دې دایره کې به صرف طول وي او عرض به وي، عمق پکې
او کره چې وي نو بای کې طول عرض او عمق درې واړه وي ٹھیک ده نو کره به راته ووایي چې داسې ایسا سہبودی گول جسم جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی الفاصلہ ہو جیسے کہ نو وایدا سے سہبودی جسم اگر ابعاد ثلاثه والا داسې جسم چې د هغې د سطحې د هر نقطې نه ته یو خاص ځای ته راځي نو فاصله به څه وي یکې یو شانتي وي نو که دوی وي چې د نقاطو داسې مجموعه چې یو خاص نقطې ته راځي فاصله یو شانتي دایره اګه دوی وي چې هغه یو داسې سهبودي جسم چې د هرې نقطې نه راځي یو خاص نقطې ته نو فاصله به یو شانتي نو که سهبودي جسم دی وي صرف جسم دی وي نوم کافي ده نو دا به بیا کره وي دا به صحیح بیا او که نه وي چې که سهبودي نه و بلکې صرف سطحه وه یا دی وي چې صرف مجموعه د هغې نقاطو نو دا به بیا دایره وي دا به څه وي دایره پوه شوې پې بیا د دې دپاره د کرې دپاره مثال لکه دا شی شو په دې کې طول عرض عمق درې واړه پکې شته یو سهبودي شی دی د دې دا ګیر چاپېره چې کومه سطحه د دې ده ٹھیک ده د دې سطحې نه چې د دې مرکز ته د هرې نقطې د دې سطحې د هرې نقطې نه چې مرکز ته ځي نو فاصله به څه وي یو شانتي وي ٹھیک شوله نو دې ته کره ویلی کېږي کره ٹھیک ده په دې را باندې به شد نه وي کره او دې بل ته دایره په دې پوه شوې په دې دایره کې بیا دوه څیزونه دي یو پکې دی محیط او یو پکې دی مرکز د دې مرکز نه چې راواخلي د هر ځای کې د دې مرکز نه چې لاړ شي د محیطه پورې د دې ځای پورې رالی که نه نو دلته ستا سره یو خط جوړ شو که نه دې څیز ته ویلی کېږي رداس دې ته څه ویلی کېږي یا ورته وایي نصف قطر څه شی نصف قطر او که ته داسې دې وکړل چې د دې ځای نه شروع شوې او دې مرکز ته رالې او سیده د مرکز نه تیر شوې بل ځای ته رالې خو نیغ په خط مستقیم سره په نیغ خط سره د محیط د یوې نقطې نه شروع شوې او د مرکز نه پاس شوې او د محیط بلې نقطې ته ورسېدې خو په صراط مستقیم سره یا په خط مستقیم سره نو دې ټول خط ته ویلی کېږي قطر دې ته څه ویلی کېږي قطر او که د محیط نه صرف د مرکزه پورې رالې نو دې ته بیا ویلی کېږي نصف قطر ٹھیک شو نه دا ټول چې دی دا ټول چې شو نو دا قطر شو ٹھیک ده او صرف دا به کې څه شی شو نصف قطر ٹھیک ده یا ورته دویم نوم څه وي رداس وایي بیا د دې نه دا زمونږ دا رداس یې مات ګوټ کړی دی او د دې نه بیا انګریزانو ریډیس جوړ کړی پوه شوې نو هغوی وایي چې دې شي ته څه ویلی کېږي ریډیس ٹھیک ده نور دقه رداس دی هغې ورته بیا څه وایي ریډیس ورته وایي په دې باندې پوه شو اوس که چېرته ته د دې دایرې دا محیط چې دی که د دې د یو نقطې نه شروع شي او بلې نقطې ته ورسېدې خو د مرکز نه پاس نه شوې د مرکز نه پاس نه شوې که د هر ځای نه شروع شي بل ځای ته ورسېدې خو په خط مستقیم سره خو مرکز به کراس کې نه لکه مثال په طور بالفرض د دې ځای نه ته شروع شوې او دې ځای نه داسې رالې نو مرکز نه تېر شوې نه یې تېر شوی نو دا کوم خط چې جوړ شو دې ته وایي وتر دې ته څه ویلی کېږي دې ته وتر وایي
پوهېږي پې مثلث کې به تاسو چېرته په سکول کې ویلي که نه چې دا پکې قاعده ده دا پکې عمود دی او دا پکې څه شی دی وتر ٹھیک شوله دا یو مو د دایرې نه داسې راغستي دا مثال مرکز دا یو رداس دا بل رداس او دی ځي وتر پوه شوې پې چې په مثلث کې د محیط د یوې نقطې نه روان شوې او بلې نقطې ته ورسېدې په خط مستقیم سره په خط مستقیم سره خو د مرکز نه پاس نه شوې نو دې خط ته به بیا څه وایو وتر اگه د مرکز نه پاس شوې نو بیا به ورته څه وایو قطر ټیک شوله اگه صرف د مرکزه پورې لاړې نو بیا به ورته څه وایو رداس یا نصف قطر پوهېږي په دې قسم باندې ټیک شوله د قرنګې دا په قره کې هم دي په هغې کې قطر وي نصف قطر وي وتر وي ټیک شوله دا په هغې کې هم شته خو دا قرې چې بیا وي دا دوه قسمه وي یو قره چې دا نو دا وي ساکنه قره څه شی ساکنه قره او یوی متحرکه یوی څه متحرکه لکه مثال دا کوره چې اوس دلته داسې پرته ده که نه دا ساکنه کوره ده که نه بس په ځای غلې ولاړه ده چا ته خو څه وي نه پوه شوې مې او که نه دا داسې مشین پکې تا لګولی دی داسې دی پکې دغه کړی دی چې دا څه کېږي بس داسې چورلي پوهېږې مې دا چې دا ګرځي دا اوس متحرکه کوره ده که نه دا حرکت به بیا راشي د سپوږمۍ یا د ځمکې حالات چې بیانو نو د زموږ دا کره ارض چې ده نو د دې مختلف قسمه حرکات دي یو حرکت د دې دا حرکت دی دې ته محوري حرکت وایي کوم حرکت ورته وایي محوري او یو د دې مداري حرکت دی دا د نور نه ګیر چاپېره دي چې ګرځي پوه شوې پې دلته د حرکت نه مراد دا محوري حرکت وایي اوس پوه شوې پې نو یو کره هغه ده چې ساکنه وي څه وي ساکنه او یو کره هغه چې متحرک وي په حرکت محوري سره په حرکت یعنې په ځای دې چې ګرځي بس زمونږ کره ارض چې ده نو دا هم په ځای ګرځي دا ورځ او شپه د دغې د وجې نه جوړېږي که دا په ځای باندې نه ګرځېده نو بیا به شپه ورځ وو نه بس یا به ورځ وه یا به شپه وه یا چې په کوم ځای کې ورځ د ټول عمر به ورځ وه چې په کوم ځای کې شپه د عمر له به شپه وه خو لیکن دا ګرځي یو چکر چې دا پوره کوي لکه ګوره دا دې ځای نه چې بیا راځي که نه نو په دې کې 24 ګنټې تېرېږي نو په 24 ګنټې کې شپه ورځ دواړه تېر شي که نه ټیک شوله یو چکر په 16 ګنټو کې تېروي په 24 هغه مداري حرکت چې دی نو هغه بیا په 365 ورځو کې هغه یو چکر پوره کوي په یو کال کې خو دا محوري حرکت دا یو چکر په 16 کې پوره کوي په 24 ګنټو کې نو په دې متحرکه کره کې دوه داسې نقطې هم وي یا یو قطر په دې کې داسې وي چې هغه قطر پکې حرکت نه کوي هغه پکې حرکت لکه مثال په طور ګوره دا یو د دې دغه نقطه یو دا نقطه یا د دې په منځ کې چې کوم تا قطر فرض کې ټیک شوله نو دا داسې چورلي هغه په ځای دی که پوه شوې پې هغه پکې حرکت کوي لکه په دې موټر سایکل او د سایکلو په دې ټیرونو کې دننه اکسل وي ټیک شوله نو هغه اکسل په ځای باندې په نټونو باندې کلک شوی وي او ټیر دی نه ګر چاپېره څه کوي حرکت کوي حالانکې دا هم د هغې حصه ده که نه هغه ټیر حصه ده هغه ټیر ټوله ورځ ګرځي را ګرځي او دا یار ځان بېغمه ناسي دی حرکت کوي دا متحرکه کره دی دا به ګرځي داسې خو لیکن دلته به یو قطر داسې وي داسې نیغ به تلی یا که تلی نه وي نو فرض به کښې پکې چې دی به پکې حرکت نه کوي نو په متحرکه کره کې دا ساکن قطر دته محور وي
ته څه وایي ته محور په انګریزۍ کې ورته ایکسس وایي د سایکلو میکلو د موټر سایکلو ایکسل د دقې نه راوتی نه پوهېږي پوه شوې او بیا د دغې محور د دې سرونو ته پولز وایي څه ورته وایي یا ورته قطبین وایي څه ورته وایي قطبین ٹھیک شوله بیا زمونږ دا ځمکه چې ده نو دا هم متحرکه ګوره ده ګیرچاپېر د شي په ځای حرکت کوي شپه ورځ د هغې نه جوړېږي نو په دې په منځ کې چې کوم هغه محور دی نو د هغې یو سر چې دی هغې ته قطب شمالي وي او هغې بل ته یې قطب جنوبي وي پوهېږې بې دا زموږ په ځای دقه شانتې ګرځي خو هغه قطب شمالي چې هغه کوم نقطه چې ده داسې ځای پکې چې بالکل لا یتجزا وي ټیک شوله حقیقتا او وهما او فرضا او کسرا په یو اعتبار سره هم تقسیمیږي نه دي شي یو نقطه نو هغه پکې ساکن وي هغه پکې څه وي ساکن نو د ځمکې هغې ته بیا یو ته قطب شمالي وي او بل ته قطب جنوبي نو چې دا قطب شمالي ته معلوم کی ٹھیک شو چې دا خط دي سیده زموږ د ځمکې د کره ارض قطب شمالي ته رسېدلی او دا قطب جنوبي ته دغه به معلوم کی اول به قطب شمالي معلوم کی د هغې سره مخامخ به قطب جنوبي معلوم شي بیا به پرې ډي کېږدي ټیک ده دا شدید ډي وي دا به بینسي کېږدي د 90 درجې زاویه به پرې جوړه کړي نو دا مخامخ چې کوم راشي دا به مشرق شي او دا بل به څه شي مغرب شي طرفونه به سره معلوم شي پوهېږې پې بیا دا د ځمکې دا قطب شمالي چې موږ معلومو چې یو کرښه هغې طرف ته داسې راکاږو نو د دې د معلومولو بیا مختلف طریقې په دې موبایل او کمپیوټرو په ډیجیټل آلاتو سره معلومیږي او په ساده طریقه یو دایره ورته وایي دایره هندیه دایره هندیه شروقایه که چا ویلي په شروقایه کې تفصیل شته ٹھیک شو نه د دغې دایرې هندیې په مدد سره به یې معلومو دایره هندیه به وباسو بره پوه شوې بې هغې سره معلومیږي خو لږ هغه مشقت طلب کار دی ځکه لږ ټیم پکې لګي پوه شوې بې او دریم معلومیږي د شپې د قطبي ستوري نه هم په دې اسمان کې خدای پاک یو ستوری پیدا کړی هغې ته وایي قطبي ستوری قطبي ستاره ټیک شوله پولرایز ورته په انګریزۍ کې وایي څه شی پولرایز دا زمونږ د دې ځمکې د قطب شمالي د پاسه بلکل داسې ولاړ دی بلکل لاندې د ځمکې قطب شمالي دی داسې دی د پاسه ولاړ دی پوهېږې اوس زه تا ته وایم په دې بره چت باندې یو هلک ولاړ دی او ته بار دلته دغې ځای نه اینې او دا هلک چې په کوم ځای بره ولاړ دی نو لاندې بلکل د ده د خپو د لاندې په محاذات کې لاندې م یو کس ولاړ دی خو تا ته مخې ته دیوال دی هغه لاندې سړی ته نه اینې نه پوهېږي ٹھیک شو نه ٹھیک ده دلته یو کس ولاړ دی ٹھیک شو نه او لاندې دلته بلوم ولاړ دی ته دلته چې ګورې په دې ځای کې ته یې نو دلته تا ته دیوال دی دا ملګری ته نه یي خو دې یې دی دی بره په چت دی که نه پوهېږې پې نو که ته داسې ودرېدې چې تا ته بلکل دی مخامخ و او چې څنګ دی ولاړ دی داسې دی ولاړ دی نو د دې مطلب دا دی چې تا ته دی مخامخ دی که نه اگر چې ته یې نه نه خو سیده ته مخامخ دی که نه نو دا قطبي ستوری چې دی دا به د شپې به دا معلوم کړي نو دې قطبي ستوري ته به ته بلکل داسې
مخامخ به درته ودرېږي بلکل چې سید کې راشي مثلا پوه شوې بې چې ده ته د دې مخامخ ودرېدې نو لکه مثال دلته د یو پیپ کې دی د دې شي کتل که نه په پیپ کې سړي ته بیا سیده ښکاري که نه دا پیپ چې تا دې شي نیولی او دلته د دې شي ګوري دی ستوري ته نو د دقې پیپ په برابرۍ کې لاندې په دې د مصرانو هغه سال پېژنئ یو سال دلته غوټه که او یو سال دلته غوټه که او لاندې ځمکې ته به راورسي که نه دلته مې یو نقطه وکړه هلته مې یو نقطه وکړه او دا دواړه د یو بل سره یو ځای که نو دا لاندې کوم خط چې جوړ شو که نه نو د دې بلکل دغه شمال دی او دا جنوب دی بیا بې 90 درجې زاویې جوړه کړه یو د مشرق شو بل د څه شو ټیک شو نه نو دا ستوری خو زمونږ د ځمکې د قطب شمالي د پاسه دی که نه نو چې دې ته مخامخ شو دا دې شوه لکه چې د ځمکې قطب شمالي ته څه شوې مخامخ خو جو دقه شمال دی که نه نه پوهېږي پوه شوې په دې د هغې بیا طریقه دا چې مثال په طور باندې ته وایې چې زه به دې ته سیده کېږم څنګه چې صحیح خط راوباسم د هغې یو دغه دا دی چې په پیپ کې ورته وګوره چې په پیپ کې تا ته دی په ښکاره شو نه دې پیپ کې نو دا برابر کرښه ورته تلي یا مثال په طور باندې داسې ځان ته څه شی غوټه که یو لښته دلته داسې په ځمکه باندې کلکه که یو لرګی دلته هغلته یو 3 لرګي کلک که او د یو لرګي دا سر د دې بل سره ستوري سره داسې برابر که نو دم توله راځي بیا په دې سره بلکل نیغ خط وځي هغې طرف ته پوهېږي بې یا ته هغې ته دقه شانتې ته مخامخ ورته ودرېدلې نو چې مخامخ ودرېدلې دا د شمال شو بلکل شاته چې څه شو جنوب دواړه لاسونه داسې کولاو کړه دا یو د مشرق شو دا بل د څه شو مغرب شو ٹھیک شو نه نو خبره مې دا کوله چې په متحرک کوره کې په منځ کې یو داسې قطر هم وي چې هغه قطر هغه سوي ساکن وي او دغې قطر ته بیا محور وي دې ته څه وي محور او د دغې محور د دواړو سرونو ته قطبین وي ٹھیک شو نه لکه مثال زمونږ ځمکه چې دا هغه دقه شانتې یو کوره ده متحرکه کوره ده محوري حرکت کوي بیا د دیګ په منځ کې چې دا کوم محور دی او د هغې دا سرونه چې کوم دي نو یو سر ته یې مونږ وایو قطب شمالي او بل ته وایو قطب جنوبي ټیک شو لکه په دې کې دا قطب شمالي دی او دا قطب جنوبي دی نو که دا کوره ته په منځ نیمه کې بلکل دا یو حصه چې ده دا به شمالي حصه شي او دا بله به څه شي جنوبي عام دنیا کې د ملکونو تقسیم د جغرافیې دا بحث چې پکې بیا کوو نو را به شي پکې دا چې په منځ په کوم خط باندې په منځ دوه کړې ده فرض کړی دی په منځ یو خط هغې ته خط استوا وایي څه ورته وایي خط استوا د خط استوا نه قطب شمالي طرف ته دا علاقې چې دي ته هغه شمالي علاقه جات وایي یا شمالي ملکونه ورته وایي زموږ د پاکستان هم په دغې کې دی د دې ځای نه رواله د دې خط استوا نه د قطب شمالي پورې 90 درجې جوړېږي د یو درجې ته یو عرض البلد وایي نو زمونږ دا علاقه مونږ په 34 عرض البلد یو یعنې د خط استوا نه دې ځای پورې 90 دي مونږ په څو یو 34.515 او چې د دې خط استوا نه قطب جنوبي پورې کوم ملکونه دي نو هغې ته وایي جنوبي علاقه جات یا جنوبي ممالک ٹھیک شو نه ها نو په متحرک کوره کې دغه ساکن قطر دته ویلی کېږي محور په دې قصه پوه شوې بس دا دایره چې مونږ وویله دا دایره په 2 قسمه ده یو ته وایي دایره عظیمه او یو ته وایي دایره صغیره دایره عظیمه او دایره صغیره ٹھیک ده دایره عظیمه او صغیره چې ته تقسیم د دایرې کې نو یاد ساته په یوه کوره کې به دا دایرې وي
دا به د یوې کرې دایرې راخلي. دا یو کره ده که نه؟ نو دا صغیره او عظیمه چې ته وایې نو دا به ته د یوې کرې نه یو دایرې به ترې نه راخلي. که یو وړه کره ده یو غټه ده او د غټې هغې ته تا عظیمه وې او د وړې دې ته صغیره وې داسې نه ده. په هره کره کې به دننه ځان له صغیره وي او ځان له عظیمه وي. پوه شوې؟ نو هر هغه دایره چې د کرې لره تقسیموي په دوه برابر حصو کې، چې کرې لره تقسیموي په دوه دې ته وایي دایره عظیمه. او چې کله په دغې دایرې باندې ته دا کره تقسیم کړي په منځ دوه کې او دوه برابر حصې در سره را نشي بلکې یوه غټه یو وړه، نو دغې دایرې ته به وایو دایره صغیره. لکه مثال په طور دا کره ده، دا منځ دا کرښه څه ده؟ تا چړه راواغسته او بلکل د دې په منځ دې کېښودله نو برابر دوه حصې به را نشي. نو معلومه دا شو چې په دې ټوله دایره کې خو بېشماره په دې ټوله کوره کې خو ته ډېر شي دایرې جوړولی شي، خو دا دایره به کې دایره تسلیمه یا هر هغه دایره داسې جوړ وباسه هر څنګه خو چې برابر حصو ته یې تقسیم کړي نو دې ته وایي دایره عظیمه. او که برابر حصو ته یې تقسیم نه کړه، لکه مثال په طور باندې چاکو دې دا مثال ستا سره یو مالټه ده او د پسې چاکو راواغستو او په دې ځای دې داسې نیمه کړه. پوه شوې؟ داسې دې نیمه کړه نو دې طرف ته دې ځان نه واغسته، دا دې ملګري له ورکړه. ټیک ده؟ نو خو چې ډېره دې ځان نه واغسته لږ دې هغه له ورکړه. هغه به راته وایي چې انصاف دې ونه کو. انصاف څه ته وایي؟ تنصیب، نسب کول شي. وی به چې انصاف دې ځکه ځان نه ډېره واغسته ماله دې لږه، یعنې یو دې غټه حصه حاصله شو او یو دې نه څه حصه حاصله شوه وړه. نو وایي دا خو ما بلکل په صحیح دایرې سره مې تقسیم کړې ده. دایرې سره دې تقسیم کړې خو په دایرې صغیرې سره دې تقسیم کړه، په عظیمې سره نه. پوهېږې مې؟ د دغې کټ په صورت کې تا ته دوه حصې حاصلېږي، خو یو حصه غټه او یوه وړه. نو دغې دایرې ته به دایره صغیره وي. دې ته به کومه دایره وي؟ دایره صغیره. او چې کله د یو دایرې د کرې تقسیموله دوو برابر حصو ته، نو هغې دایرې ته به وایو دایره عظیمه. نن په دماغو کې پرېوتو. دا به وروسته موږ د په طول البلد عرض البلد کې راځي. وایي به چې په عرض البلد کې 90 یو خوا او 90 بل خوا او یو خط استوا، 90 او 90 180 181 دوایر دي ټول. نو په 181 دوایرو کې یوه دایره چې د خط استوا دا دایره عظیمه ده او دا باقي ټول دایرې صغیرې دي په عرض البلد کې. او هر چې طول البلد دی نو طول البلد 360 دایرې دي. پوه شوې؟ هغه داسې دي. ټیک شو نه؟ دا بله بیا داسې بلې د پاسه داسې راغلي. د خټکي هغه پرې لیدلي هغه شان دي. هغه ټولې دایرې عظیمې وي، په هغې کې صغیره نه وي. ځکه د یو بل د پاسه داسې تلي. ټیک شو نه؟ ټولې دایرې عظیمې وي. او د عرض البلد دا چې دا نو په دې کې یوه دایره عظیمه وي او باقي ټولې صغیرې. ټیک ده؟ نو بیا په دې عرض البلد کې به راته ووایي چې په دې کې مرکز د عرض البلد څه شی دی. نو وایي به چېرې دا خو اسان کار دی، یو پکې دایره عظیمه ده، نورې ټولې صغیرې دي، جدا عظیمه او پکې مرکز وګڼو که نه. نو خط استوا یې د عرض البلد دپاره یو مرکز تصور کو، یو فرض کو ورله. نو دې خط استوا ته صفر عرض البلد وي. بیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90. ٹھیک شو نا؟ جمع 1 جمع 2 جمع 3 جمع 90 قطب شمالی پورې. او په دې خوا باندې -1 -2 -3 -90 قطب جنوبي ته راورسېد.
او دا خط استوایی 0 درجه فرض کړه. موږ شمال طرف ته یو په جمع کې یو کنه او 34 باندې نو په جمع 34 باندې پوهیږي. بعضې خلک ورسره بیا دي چې جمع او منفي لیکي او بعضې ورسره جمع او منفي نه لیکي، هغوی ورسره بیا شمال او جنوب لیکي. شمال دا سره ټول شمال نه لیکي بلکې ان ورسره لیکي. شمال ته نارت وایي نو ان 34.515 تا تو سوګوی لګه ستا عرض البلد څه دی نو ان 34.515. د ان مطلب دا دی چې د خط استوا نه به طرف شمال 34 پوه شوې پې او جنوب طرف ته چې څوکي نو هغه ورته وایي چې اس 34 وایي به چې د خط استوا نه به طرف جنوب 34 باندې مونږ یو ایو سره اس لیکي بیا ساوث پول که نه ساوث نه اس راځي او شمال والا نارت نو نارت نه ان راځي. نو که چا ورسره دي چې ولیکل چې ان 34 یا اس 34 او که چا دي چې جمع 34 یا منفي 34 یو شی دی. د جمع نه یا د ان نه به مراد شمال وي او د اس یا د منفي نه مراد جنوب وي. پوه شوله؟ او هر چې طول البلد دی د هغې خو تمام دوایر چې دي هغه دوایر عظیمه دي نو په هغې کې مرکز کوم ځای دی د هغې به اوږد بحث کوو بیا ښه ټیک شوله. یو زمانه داسې وه چې د دنیا په باره کې دا تصور چې دا دنیا ګول نه ده بلکې دا پلیټ دی داسې ټیک شوله. نو بیا یې دا کاو چې یاره د دنیا اخري حصې چې وې نو دا به جزایر خالدات به ورته وي. دا مراکش نومونه اورېدلی د ملک مراکش دا د سمندر په غاړه دی بحر اوقیانوس دی غالبا. نو د هغې په دغې ځای کې چې دا مراکش دا ملک چې دی نو د دې سره خواته بیا په دغې سمندر کې جزیرې دي هغې ته جزایر خالدات به ورته په یو وخت کې وي. کینری آیلینډز دا ورته اوس په دې نقشو مقشو کې لیکلي ټیک ده. نو دقه جزایر چې کوم دي د مراکش چې دی او د دې سره دا وړې وړې جزیرې دا د دنیا خیري سره دی نه خوا بیا څه شته ټیک شوله. حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه په دې کې اسونه ورغورځولي ټیک شوله. بیا ته واپس راغلل وی که ما ته دا پته وی چې په اخوا څوک شته انسانان نو بیا ما دې سمندر تم نه که د ودیم ورتلو پوه شوی بی. علامہ اقبال وی دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے او بیا بسی سوئی ہاں سمندر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دیسی آگا یو شیر دیکھا نا چلتا برایات شی بیا وی پکی دغه باس چې کو بیا وی پکی وایو ٹھیک شولا. نو په دغې کې صحابه وبکې اسونه څه کړي ورغورځول پې چې که موږ ته پته وی چې پاوخوا انسانیت شته دی انسان شته دی نو بیا پکې په دې باندې هم څه تلو بیا زموږ دپاره سمندر مانع نه. بیا وروستو دا معلومه شوې په 1545-46 په دغې وختو کې چې یاره نه دا ځمکه داسې نه ده چې دی اخري حصې دي بلکې دا اوبه ده ډېر لوی سمندر دی خو دا وروستو دی چې هغې طرف ته دا هندوستان ته رسېدلی دی هغه ځای نه چې شروع شي داسې راځي په منځ کې به کوم بیا څه علاقې راځي ټیک شوله. خو سیده د هغه ځای نه ته په اوبو کې را روان شه هندوستان ته به راورسي او بیا پې د دوی هغه ماهرین کولمبس واسکو ډیګاما دوی پې راغلي دي بیا هندوستان ته او په دغې دوران کې بیا چې دوی راتلل نو په منځ کې ورته څه وچه علاقه په نظر راغله نو دا کولمبس هغې طرف ته تاو شو ټیک شوله. نو چې هغې ته ورغی نو په هغې کې خلق ولیدل انسانان پکې وو نو هلته بیا کوز شوې زه هندوستان ته راورسېدم خو هندوستان ته دی را رسېدلی نه ټیک شوله. بیا په هغې علاقه کې پاتې شو او هغې له بیا نوم ورکړو چې امریکه مې دریاب کړه. په دقې وخت کې امریکه وموندلی شو دریاب شو او دی کوز شوی په ویسټ انډیز باندې ویسټ انډین
زمونږ دې ته مشرقي هند وي هغې د مغربي هند وي نو دا به کولمبس به په قرآن قسم به پې کوو چې نه زه هند ته را رسېدلی یم نو بیا ورته واسکو ډی ګاما ووي چې ته هند ته نه یې رسېدلی بلکې ته په منځ کې نوره علاقه ده ټیک ده تا دریافت کړه تا معلومه کړه خو دغه هند نه دی هند ته موږ را ورسېدو هغه وایي نه دا هم هند دی نو هغې ته بیا مغربي هند هم ورکړو زموږ د مشرقي هند نو ویسټ انډین ویسټ انډیز چې ورته وایي ټیک شوله ویسټ انډیز دا هم د امریکې په برایزوم کې دی نو په دغې سره بیا امریکا هم دوی وي چې دریاب بیا دا ریښه دي او که دروغ دي واقعي دوی مخکې د ټولو تلی دی که نه دغه بیا ځان نه یو بحث دی انشاءالله په طول البلد په باس کې به بیا وایو په حقیقت کې که وګورې نو دا واسکو کولمبس امریکا نه د دریاب کړی دا مسلمانانو دریاب کړي ځکه د ده په تاریخ کې دا لیک دي چې زه دلته کوز شوم نو دلته ما د مسلمانانو عبادت خانه مسجد مې لیدلی او مناره پې ولاړه وه نو پته دا ولګېده چې خو راغلي دي څوک مسلمانان که نه که صحابه راغلي که تابعین راغلي که تبع تابعین خو څوک مسلمانان راغلي دي که نه خو د هغې تاریخ نشته دی چې یاره څوک راغلي نو دوی یې ځان ته حالانکې دوی اوس په 1545 کې تللي پوه شوې پې که نه ستا لا نیکه پیدا نه و چې د مسلمانان تللي په زمانو پوخه ورته تللي په څه طریقه باندې تللي الله ته پته ده چې څنګه تللي ځکه چې مسجد پکې دی جومات پکې دی مسلمانان پکې دي خو تللي دي ورته که نه پوهېږې پې که نه دا د ترک دا صدر چې دی نو ده دا خبره کړې وه وی انګریز ډېر تاریخونه غلط لیکلي او دروغ یې لیکلي په هغه دروغو تاریخونو کې یو تاریخ دام دی چې دوی وایي چې امریکا کولمبس دریاب کړی امریکا کولمبس نه ده دریاب کړی امریکا مسلمانانو دریاب کړی د ده نه په سوونو کاله مخکې دی د مسلمانان رسېدلي پوهېږې ښه کم ځای نه کم ځای ته لاړو نو دایره عظیمه او دایره صغیره ټیک ده دایره عظیمه دا وه چې دا کره یې تقسیموله په 2 برابر حصو کې او دایره صغیره دا ده چې دا یې تقسیموي په 2 برابر حصو کې نه بلکې یو وړی حصه یوه غټ حصه په دې باندې پوهېږئ دې کتاب کې ټول دي دقل ته بیا قطر محور قطبین دا وشو که نه اوس دا دایره چې ده د دې دایرې خلق بیا ځان نه ناپونه کوي ټیک ده چې دا دایره په څو حصو کې تقسیم ده دا یې داسې تقسیم کړي لکه مثال په طور باندې دا خو زمونږ له کږه وږه راشي خو ته به یې پرس کې غونډه منډه ښه ټیک شوله بلکل ګور دا ده مثال یو ده داسې حصې جوړېږي که نه نو دا دایره تقسیم ده په 16 حصو کې نو یو قسم ماهرین را لګېدلي هغوی دا دایره تقسیم کړې د 360 حصو باندې په څو باندې 360 180 یو خوا او 180 بل خوا بیا داسې 90 دا 90 دا 90 دا 90 بیا هغه تقسیم کړي دي نو ټوټل حصې پکې څومره جوړې کړي 360 ٹھیک شو نه او د دې هرې حصې ته نوم ورکړی دی درجه څه شی یا په انګریزي کې ورته ډیګري وایي ٹھیک شو نه ډیګري نوم یې ورله ورکړی ٹھیک شو موږ چې څومره اوقات وباسو څه کوو نو موږ به هم په دې درجاتي او دې نظام ته بیا وایي درجاتي نظام دې ته کوم نظام وایي درجه ډیګري سیسټم یا درجاتی نظام په درجاتی نظام کې دایره تقسیمی په 100 حصوں کې په 360 حصوں کې پوهیږئ زموږ حسابونه کتابونه به ټول په دې نظام کې ٹھیک شوله دا د ټولو قدیم نظام دی مخکنی نظام دی
دا د مسلمانانو ایجاد کرده نظام دی. مسلمانان هیئت دانان چې وو هغوی دا نظام جوړ کړی و چې دا دایره یې تقسیم کړې وه څو 360 حصو ته او بیا هرې هرې حصې له یې د څه نوم ورکړی و د درجې. بیا دا یو درجه چې ده دا یې ځان له په 15 حصو کې تقسیمه کړې وه نو هرې حصې له یې نوم ورکړو د منټ یا ثانیه. بیا هغه ثانیه په 60 حصو کې نو د هغې یوې حصې له یې نوم ورکړو ثالثه یا سیکنډ. بیا رابعه خامسه داسې پسې ځه. ٹھیک شوله؟ خو بنیادی دایره تقسیم کړي په 16 حصو کې په 360 حصو کې. ٹھیک شوله؟ او دی هر هغه نظام چې په هغې کې دایره تقسیم په 360 حصو کې هغې ته کوم نظام وي؟ درجاتي نظام. او یو حصې ته به یې څه وي؟ درجه. خو شوله؟ بس یو بل نظام دی هغې ته وایي ډیګري دا ګریډین نظام ګریډي نظام یا ګریډین سیسټم. هغې را لګېدلي او هغې دا دایره تقسیم کړې ده په 400 حصو کې. په څو حصو کې؟ په 400. 200 دی خوا او 200 دی خوا. بیا دې شي 100 دا 100 دا 100 دا 100 دا ټوټل حصې پکې څومره جوړې کړي؟ 400. پوهېږي؟ او بیا د هغې یوې حصې ته وایي دغه ګریډ. څه ورته وایي؟ ګریډ. او دغې نظام ته وایي ګریډي سیسټم ګریډین سیسټم یا ګریډي نظام. پوهېږي؟ دا بیا مختلف دا قبله نما چې دا کمپاسې ممپاسې که نه په دغې کې دا ګریډین نظام وي. دغه ما تاسو ته پرون وویلي دا موږ له صحیح قبله موږ ته ښیي نه. یو خو پکې دا ده چې مقناطیسي د اوسپنې نه متاثره کېږي او بل یو فني غلطي پکې هم زموږ نه راځي. هغه داسې چې ته به زاویه د قبلې چې معلومه کړي نو په درجاتي نظام کې به یې معلومه کړي. نو بیا چې په کمپاس کې دی نو هغه یار خو په ګریډین نظام کې دی. پوه شوې بې؟ نو ګریډین ته مثال په طور په درجاتي نظام کې زموږ د علاقې قبله چې ده نو دا 253.98 ده. یعنې ګویا کې 254 100 ډیګرۍ ده 254 د شمال نه په 254 باندې ده. نو 254 خو په 360 کې که نه خو که کمپاس ته کښېني نو خو به ته بیا 254 ته به راځي نو خو به 400 وي. پوهېږې بې که نه نو به هغې حصې به وړې وړې یو روټۍ د تا 360 نوړی کړه بله روټۍ د 400 نوړی دې کړه نو کومې نوړی به وړي؟ به وړي که نه. نو ته به 354 نه ځان را رسې نو 354 درجې له بلا نه راغلی چې 354 ګریډ به راغلی نو وایي به چا لکه دا دې قبله ده. حالانکې دا خو ته په ګریډ باندې راغلی ته خو په درجه نه راغلی نو غلطي به درنه پکې څه شي؟ راشي. پوهېږې بې که نه؟ نو دغه بیا په دې کمپاسو ممپاسو کې دا ګریډین نظام دا پکې استعمالېږي. پوهېږې بې؟ یو بل نظام دی هغې ته وایي ریډین سیسټم ریډین نظام. په هغې کې دا دایره تقسیم کړې ده 6.28 حصو ته. 6 روغې حصې او یوه حصه چې ته 100 ضایع کړي نو د هغې 28. پوهېږې بې؟ نو په درجاتي نظام کې دایره تقسیم کړې ده 360 ته او په ګریډي نظام کې تقسیم کړې ده 400 ته او په ریډین نظام کې تقسیم کړې ده 6.28 دقیقې حصو ته. پوهېږې بې؟ او بیا دوی چې دا تقسیم کړې ده د یوې حصې ته بیا ریډین وایي. څه ورته وایي؟ نو چې ریډین روغ
او یو ریډین چې 100 حصے کې نو باقي 28 یعنی گویا کې پاو راځي کنه 25 پاو راځي کنه تقریبا پاو لګون ته کې د پاس یعنی پاو باندې شپږ ریډین ته دا دایره سره کړي نه تقسیم کړي او دغه نظام ته وایي ریډین نظام دا عام طور کمپیوټر چې ته کولاو کې ایکسل پروګرام چې کوي نو هغه کې کته حساب کتاب کې نو هغه ډایرکټ شروع شي په ریډین نظام کې ٹھیک ده نو کته په هغه کې حساب کتاب د ډیګري نظام کې او وی په کې ریډین نو جواب به صحیح نه درګي نو په سیټینګ کې بوله لیکچر چاړو کې سیټینګ بوله برابر کې او هغه به د ریډین نظام نه بدل کې چاته درجاتی نظام تا ډیګري نظام تا بیا په کې حساب کو بیا ورته صحیح نتیجه درکړي د قشان په دې کیلکولیټرو کې چې حساب کې ٹھیک ده نو په دې کې هم ګوري اول به د دې نظام سیټ کې چې په دې کې ډیګري نظام دی ک ګریډین نظام دی ک ریډین نظام درې واړه په دې کې شته او تب چې په کوم نظام کې کار کوي نو هغه نظام ته ودا بدله ځکه چې ټول قواعد په کې بیا دا غي نظام چلی چې کوم نظام په کې دا غیغه طریقې په کې ټولي چلی اوس په دې بر ډی لیکلې ده دې ډی معنا چې دا په ډیګري نظام کې ده دې د بدلولو طریقه دا دلته یو بٹن ده موډ پوهیږي به دا چې راوړې بیا ورته دا موډ چې ته وې یو ځل دی او دوباره به بیا وې 1 2 3 په دې A کې بر لیکلې ډي ای جی ډیګري په دې دوی لیکلي آر ا ډي ریډین او په دې تین لیکلي جی آر ا ګریډین نظام ته په کوم نظام کې کار کې باقي نظام کې نو موږ مثال په ډیګري نظام کې کار کوو کنه نو 1 مو بس دا هغه ډی پی راغلی دا په ډیګري نظام کې کته وای چې نه زه په دې ریډین نظام کې کار کوم نو 2 وې کنه 2 دی وو هغه بر په اوس لیکل شوی دی آر نو دې آر مطلب دا چې دا په کوم نظام کې دی اوس ریډین کې کته وای چې په ګریډین نظام کې کار کوم موډ دی وو به وو نو 3 ګریډین نو 3 وخه بس هغه د لیکل دی جی پوه شئ په دې مطلب دا چې دا اوس په ګریډین نظام کې دی مونږ په ډیګري نظام کې کار کوو دا به داسې کوو 1 وو بس ډي هغه دی راغی دا په ډیګري سیسټم کې شو ٹھیک شو نه دا کیلکولیټر عام چې کولاو کې نو دا ډایرکټ په ډیګري نظام کې شروع شي کمپیوټر چې کولاو کې ډایرکټ په ریډین سیسټم کې شروع شي نو هغه به بدلې بیا که تبل نظام کې کار کوي په دې پوه شوې په دې کې یو وضاحت لږ کوو دا دایره چې دوی د 6.28 ریډینو ته تقسیم کړې ده دا تقسیم یې په څه اعتبار سره کړی پوه شوې پې شپږ حصې خو یې پکې روغې 1.28 که نه هغه پاو حصه پکې وله ده نو دوی داسې چل کړی دی چې د دې دایرې رداسې معلوم کړي ریډیوس ورته دی وی که نه پوه شوې پې دی معلوم کړی دی چې دا څومره دی بالفرض دی معلوم کو چې دا 2 سنټي میټر دی څومره دی 2 سنټي میټر نو بیا یې پسې داسې تار راغستی دی هغه یې 2 سنټي میټر کټ کړی دی او د دې سر نه شروع شوي دي نو په 2 سنټي میټر یې دلته نښه کړې بیا په بل کړي 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 نو چې په دې ځای باندې په 2 سنټي میټر نښه وکړه نو هغه یې دې سره یو ځای بیا چې په 2 وکړه نه یې دې سره یو ځای بیا دې ٹھیک شوله 1 2 3 4 5 6 حصې پکې روغې راغلې یو پکې دلته په منځ کې یو ګوټ پاتې شو چې دا یې وشمارل نو شپږ روغې حصې وې یو دا وړه حصه وکړه د دې وړې ناپې بیا وکړو دا د یوې حصې یو حصه چې 100 ځایه کې نو دا یې 28 حصې راتلې نو ویې ویل چې یاره په ریډین نظام کې به زمونږ سره ټوټل حصې څومره وي شپږ به روغي او یو به پکې پاو
نو 6.28 دای دینا رویستو ٹھیک شو چې په ریډین نظام کې دایره تقسیم وي 6.28 ریډین ہوتا یو ته یې څه نوم ورکو ریډین په دې پوه شوې د دې سره یو بل څیز دی کله کله به تا ته وایي چې په ریډین نظام کې په دایره کې 6.28 حصې مته نه وي تا ته وایي چې په دې کې 2 پای وي څه وي پکې 2 پای د علامه ده چا سکول ویلی هغې ته پته پوه شوې پای داسې یا په انګریزي کې داسې لیکي نو تا ته وایي چې په ریډین نظام کې په یو دایره کې 100 پای وي 2 پای وي په دې باندې پوه دا یو پای څه شی ٹھیک ده د دې یو پای دغه یې کړی دی چې دا یو دا دایره چې ده نو دا د دې محیط دی که نه او دی مرکز و که نه او دا هغه نصف قطر و او چې ټوټلي کې دا ټول قطر دی که نه دوی راولګېدل او دا محیط راواغستو دای تقسیم کو په دې قطر باندې دای تقسیم کو په څه باندې ایک د دنیا په مخ هر څنګه دایره ده که وړه ده که غټه ده که سمه ده ټوله دنیا نه دایره ته ولې راوانه اخلي خو چې دا ته تقسیم کې د دې محیط تقسیم کې په څه باندې قطر نو د دې نه به جواب راځي 3.14 ښه که پسې ځي دا ختمیږي نه 3.1415 داسې دا به راځي پاوخوا پسې هم بیا دي په دې کیلکولیټر نه سوپر کمپیوټر ورته وایي که نه په سوپر کمپیوټر کې ته د ملین 1,10,00,000 دی که نه د ملیونو د پاسه انسې پکې حوالې کلی شي پوه شوې دا په سوپر کمپیوټر کې هم وګورې که نه نو هم به هغه فکس جواب درنه کي ځي به پسې 1.4159 بیا 1.4159 1.4159 د جاپانه پورې داسې ولګو نو به دا ختم نه شي پوه شوې دا پای چې دا په ځای باندې ودرېږي چېرې د دې ته پکس شی روباسي لکه عام طور موږ خو غټ غټ حساب کوو دومره ډېرې باریکۍ ته خو نه ګوځېږو که نه نو بس بیا 3.14 دقه مو کافي ده پوهېږي بېګا ښه اوس د دې محیط او د قطر په منځ کې نسبت وګوره چې د محیط چې موږ تقسیم کو په قطر نو جواب خو دا راغی دا جواب بیا د کومو څیزونو نه راغی نو دی به موږ ته ووایي چې که چېرته دا محیط 22 وي نو دا قطر به څه وي 7 وي چې څه شی ته ورګورې ګوره دا نسبت شو که محیط ستا 22 سینټي میټر وي نو قطر به څومره وي 7 که محیط 22 کیلومیټر وي نو دا قطر به څومره وي 7 کیلومیټر که دا محیط 22 فوټه وي نو دا قطر به څه وي دا نسبت شو ستا سره هغه ریشو شو د دې پای هغه مقدار نسبت زموږ سره سره 22/7 دا کیسه نسبت دا پوره کوم که دا به ستاسو په میراثو کې هم په کار راځي او دا به ستاسو سبب و مفتیان شئ بیا به درنه خلک د مسایلو تپوس کوي یاره زما نه د کارخانه ده زما پکې 20 شیر دي ده پکې 30 شیر دي ده پکې 25 دي ده پکې 10 دي ده پکې 5 دي د 500 کسانو په شریکه کارخانه ده نو دې کې 1 लाख روپۍ موږ ته په دې میاشت کې ګټه راووته
دا به 1 لک روپۍ مونږ په دې 500 کسانو سره تقسیمو نو هغې له به نسبت باندې به یې تقسیموي بیا پوهېږي پې دا نسبت ته پوره به کي انشاءالله دغه کوو خو دې پی له راشه چې دا خپل سبق مخکې پوره کړو نو دا پی نسبت چې دی 22/7 ٹھیک شوله د دنیا په مخ چې کومه دایره م ته ورسره راخله ٹھیک ده نو چې د هغې محیط ته تقسیم کې په قطر باندې نو جواب به دا راځي ٹھیک شوله او دا 3.14 چې دې جواب راغی نو دا به د هغې دایرې د محیط د تقسیم کو بچا په قطر باندې ٹھیک ده نو اوس که هر یو هر څوره وي خو دقه به دې جواب راځي او نسبت به یې دی نه که بالفرض تا سره دا دایره داسې وه چې دا د دې دایرې د محیط ستا سره مثال په طور 100 ګزو دا سره 100 ٹھیک ده او دا قطر تا ته معلوم نه دی چې دا څومره دی خو جواب خو 3.14 دی که نه دا په دې نسبت داسې معلوم کړي 22/7 دا برابر دی د 100 نامعلوم اسی دی که نه ته پوه شوې پې د دایرې د محیط او د قطر خدا نسبت دی ما چې کومه دایره جوړه کړې ده دا د دې د محیط چې دی دا 100 مثال فوټ دی یا گز دی یا سنټیمیټر 443 خو دا قطر یې څومره دی دا راته معلوم نه دی ٹھیک ده نو د دې د معلومولو طریقه دا ده چې دا نامعلوم شی چې دی دی به یوازې پاتې کړي پوه شوې پې نو د ده د یوازې پاتې کولو طریقه دا ده چې دی د دې مساوي نه چې دې خوا جمع وي او دا ته اخوا اړې نو دا به څه کېږي منفي کېږي که دې خوا منفي وي او دا خوا اړې نو څه به کېږي جمع کېږي که دې خوا ضرب وي او اخوا اړې نو څه به کېږي تقسیم او که دې خوا تقسیم دی او دې خوا اړې نو دا به ضرب کېږي دا په دې کې طریقه ده جمع چې د مساوي نه بل خوا اړې نو څه به دې جوړېږي منفي که منفي اړې نو جمع که ضرب اړې نو تقسیم که تقسیم اړې نو ضرب اوس دلته وګوره دا نامعلوم په حالت د تقسیم کې دی که نه دې خوا راواړو ته نو داسې وشي نامعلوم ضرب 22 داسې شو که نه دا 22/7 دا دې خوا ورواړوه دا 22 د 7 په حالت د تقسیم کې دی که نه نو چې دی اخوا واړی دی په حالت د ضرب کې شي او دا 22 په لاندې راشي داسې وشي نه پوهېږي ټیک ده اوس داسې که دلته اوس تا سره نامه دا پاتې شو که نه نو 100 ضرب 100/22 دا 100 په 22 تقسیم کا 100 تقسیم 22 د دې نه راغی 100 ضرب 0.318 اوس دې له په دې کې ضرب ورکړه ضرب 100 د دې نه راغی 3 اشاریه څنګه 31.181812 بس 31.18 دقه دی پوهېږي پې اوس راشه تا چې وی چې زمونږ سره محیط دا 100 میټر دی نو قطر به را سره څو رهي 31 دا به 31.18 وي پوهېږي پې که تا ته قطر معلوم دی چې دا دی محیط پې معلومولی شي ځکه نسبت خو سره شته که نه دقه نسبت باندې به اوس معلوم چې یو څومره دی نو هغه بل دې نه څه کولی شي معلومولی شي په دې نه پوهېږي پوه شوې پې څه نه څه یو دایره ده راشه ته بله وګوره بل یو مثال پیش کړو
دا دایره ده ستا سره په دې کې تا ته دا قطر معلوم دی دا خو پیمانه پې کېده چې و دې کتو نو دا سره څومره دی څومره مثلا دا 80 دی دا محیط نامعلوم دی که نه خو د قطر او د محیط خو نسبت شته دی را سره چې هغه پای دی یا 22/7 ٹھیک شوله دا برابر دی نامعلوم بٹا 80 محیط نامعلوم دی او قطر معلوم دی که نه بس اوس داسې وکړه چې کوم شی ته معلومې نو معلومات ټول یو خوا کا او مجهولات بل خوا کا ٹھیک ده نو د تحصیل د مجهولات هم د معلوماتو نه کېږي که نه نو معلومات ټول یو طرف ته کا دا 80 مو راواغستو ره دې ځای نه او دې چې دلته په حالت د تقسیم کې دی نو دلته به څه شي 22/7 داسې به شي که نه دا هغه ځای کې حالت تقسیم کې دلته څه شو حالت د مساوي نه مو دی خوا و هغه نامعلوم مجهول مو یوازې اوس دا تقسیم که د 22/7 نه به راشي 3.14 او 80 زه ته اوس تا وګوره دو 3.14 ضرب 80 251.2 نو ګوره یاد ساته که د دایرې محیط 22 وي نو قطر به 7 وي نو که د دایرې قطر ستا سره 80 دی دایرې قطر د سره څه دی 80 دی نو محیط به 251.2 وي بس نه پوهېږي بې پوه شوې ښه دې ته وایي نسبت ښه دې ته څه وایي نسبت په انګریزۍ کې ورته ریشو او په دې طریقه باندې به ته د هغه دا دایره په دایره کې چې یو شی تا ته معلوم دی نو هغه دویم شی به معلومولی شي ٹھیک ده او دغه نسبت زمونږ بیا په میراثو کې هم په کار راځي او دا زمونږ په نور مختلف قسمه د شعر په مسایلو کې مو هم په کار راځي او نن سبا ډېر ضروري شی دی ٹھیک شوله من لم یعرف النسبة لم یعرف الحساب داسې چې وایي چاله نسبت نه ورځي دی په علم ریاضۍ نشي پوهېدی پوهېږي پې چې کله د نسبت زده کړو نو ریاضي دې زده کړه مهارت دې په ریاضۍ کې حاصل کړو ٹھیک ده دا پکې ډېر اهم څیز وي